دلائل الخیرات دا درود شریف یو ډیر ناشنا کتاب دی. دا محمد ابن سلیمان جزولی رحمه الله لیکلی دی. دوی باره کې راځي وي دی یو ځای ته لاړو د مانځه وخت شو، د اودس اراده وکړه خوبې پیدا نه کړې. د په یو ځای کې کوي ولیده چې اوبه پکې شته خو د اوبو راویستلو انتظام یې نه، یعنې په کومه برقه باندې چې اوبه راویستلې کېږي د کوي نه هغه برقه نه وه. نو دی وی زه لا په دې سوچ و فکر کې وم چې یوې ماشومې د کور په دیوال باندې سر راښکاره کړ او وی ویلې چې څه دي؟ ما ورته وی چې اودس اراده کوم، اودس کومه خو اوبه پکار دي، اوبه دلته کې شته خو برقه نشته، د اوبو د راویستلو ذریعه نشته. هغې ماشومې تپوس وکړو ستاسو نوم دی؟ دی وی ما ورته وی چې زما محمد ابن سلیمان جزولی. هغې ماشومې ویلې چې هغه کس تاسو یې چې د چا تعریف دومره خور شوی دی حالانکې د کوي نه اوبه قدرې هم نشي راویستی. ماشومې صرف دومره وویلې او د ژبې د سر نه په کوي کې یو ساس کې وغورځو. د غورځېدو سره اوبه د کوي سر ته راورسېدې، یعنې څه وویلې شونډو باندې څه وویلې شونډې وخوځولې او بیا یو کف وکړو هغه کوي کې اوبه سر ته رالې بلکې په ځمکه باندې وي خورې شوې. د پې اودس وکړو، مونځ یې وکړو، بیا یې ماشومې له قسم ورکړ چې دا راته ووایه چې تا دا کمال څنګه پیدا کړی دی چې څه دې وویلې کف دې کوو د مخې سر یې اوبه په خپله باندې د کوي سر له رالې بغیر د برقې نه. ماشومې وویلې دا هر څه چې تا ولیدل دا په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د درود شریف ویلو برکت دی. نو علامه جزولی رحمه الله هملته قسم وخوړو چې د درود شریف په باره کې به زه خامخا کتاب لیکم. نو بیا یې دا کتاب ولیکو او نوم یې ورله کېښود دلایل الخیرات. درود شریف ډېر فضائل راغلی دي. شیخ عبدالحق محدث دهلوي رحمه الله دوی لیکلی دي چې کله حضرت حوا رضی الله عنها پیدا شوه نو حضرت آدم علیه السلام هغې ته لاس ور وړاندې کول وغوښتل. ملایکو فرشتو ورته وویلې وی ته تر هغې وخته پورې صبر وکړه چې ستا نکاح ورسره وشي او مهر ادا کړي. حضرت آدم علیه السلام تپوس وکړو مهر یې څه شی دی؟ فرشتو وویل چې په رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې 3 ځله درود ووایه، دا د حوا بیبي مهر دی. او په یو روایت کې 60 ځله درود شریف راغلی دی. نو د درود شریف اهتمام پکار دی، دا پابندۍ سره ویل پکار دی.